یو عالم سره مقتدیانو د شلو کسانو ورته ویلي چې را د محلي شلو کسانو د طالبانو موږ ستا خدمت به کوو. وګورې مولي صاحب که د شلو نه د 20م کس راوست نو ګورې بیا موږ د ټیکلي د مڼې که نه یو فن کې ماهر و. بس ما غوندې اخون طالب له ډېر لیټ ورغی. مولي صاحب ورته وویل چې صاحب ته خو رالې بیا بلکل سبق به ته وکړم خو د مڼۍ او د چیو روټۍ به هغه والله رزاق ذو القوة المتین دی الله بس به رزق بس ما داخله راکړه. بوډاګانو به داخله ورله ورکړه. د داخله ورکړه نو بس غرب شي په محله کې یو سپین ږیری سړی معمر هغه وفات شو. څلوېښت ورځې جومات ګرم و ساره ملوا راځه چې یو پراټه و د ماسپښین او غرمې او ماښام او کار برابر. خیراتونه خو کوئ که نه کوئ؟ موږ اوس خپل باچا صاحب پسې سم خیرات کړی ښه او سخات هم ګورې نو مال هم 500 روپۍ سخات راکړو. زموږ باچا صاحب مړو الله پاک دې غریق رحمت کړي. خیراتونه کوئ چې وس او طاقت هم کېږي او که نه کېږي نو مه کوئ. بهتر مال هغه دی نبي اسلام فرمایي چې په خپلې وخوري په بال بچي وخوري وروسته د الله په نوم باندې ورکړي. صحیح ده که نه؟ نو هغه ستا خدای ایمان سلامت که بس چې یو کم 40 ورځ شوه غرب شي بل بوډا مړ شو په محله کې. بیا یو کم 40 ورځ باندې جومات ګرم و. دا څه وایي؟ ښه بیا یو کم 40 ورځ باندې غرب شي چې درېیم بوډا مړ شو. مولي صاحب ویل چې خدای راسي دا خون طالب چې راغلی دی په پته پوهېږم نه خو بس پوه شو صاحب فراست والو. بس هغه خپل ملګري مقتدیان راغونډ کړو دا بوډاګان ویلې بوډاګان واورئ ګورئ په خدای مې د قسم وي دا 20م طالب را سره ومنئ او که نه منئ او که یو بوډا هم رانه ژوندی پاتې شو محله کې نو اسرائیل علیه السلام راغلی د کوڅې په سر کې ولاړ دی. دا طالب دی که نه؟ دا طالبان خدا خو طالبان دی. څومره قدرمند دی الله فرمایي زما دا بنده څومره قدرمند دی د سپارې د قیدي د قرآن زده کړې دپاره مکتب ته را روان دی. امام الانبیا فرمایي رب مې فرمایي ای ملیکو تاسو ته وزرې خورې کوي دونه قدرمند دی. په دې کار نه کېږي هوا ته مارغانو کوئی بخښنه غواړئ. په دې کار نه کېږي سړو کې میږانو ته وایي بخښنه غواړئ. په دې کار نه کېږي دریاب کې میانو ته وایي بخښنه وله غواړئ. نو بوډاګانو ته وایم د خدای خاطر وکړئ چې انشاءالله کوشش وکړئ دا نسوان نصي راپسې خدای راسي که ټک خیرات وکړي. زه دا مثال د سړي نوم نه اخلم او حاجي بدل حج مې پاتې دی. نصي ته مولي ویل ما ته باچا صاحب خامار و خامار ایله د بډانه خلاص شو خدای راستي وي مکو چې ښي ومږي هلته قسم دې همدغه وایي او داس کوم دروغ درته نه وایم.